په دلائل النبوه کې راضی وی حضرت عیسی علیہ السلام یو امتی خیسته واقعہ ووره د مسلمانو دویم خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور واقعہ دے. حضرت نادلہ بن معاویہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ 300 مهاجرینو او انصارو صحابو سره حلوان عراق نا مال غنیمت او غیر مال غنیمت غیر مسلمونه چې کم مال پاتې شي اگر اخیسته دي او تشریف راوړي. کله چې دوی شام غرونو ترادن نشو نو دلته حضرت ندلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ماخام په وخت کې اذان وکړلو. سو وخت چې د اذان کولو نو اذان کې چې دوی الله اکبر الله اکبر نو یو غرنه आवाज راغې چې یو وینا کوونکی وای اے ندلا تا ډیر عظمت وال او ډیر لوی شان وال رب ذکر وکړلو. بیا دوی اشهد ان لا اله الا الله بیا आवाज په باندې وشو اے ندلا بن معاویہ تا ډیر خیسته طریقې سره توحید بیان کړلو. کله چې دوی اشهد ان محمد رسول الله نو بیا आवाज راغې دا داسې نبی ګرځولای شوی او را لېږلی شوی دی چې د نه بعده بل نبی نشته. د یره ورکوونکی او خوشخبری ورکوونکی او مونږ ته حضرت عیسی علیه السلام د خوشخبری را کړې چې دا به اخیرنی امت کې وي. کله چې صحابي دا اوه حي علی الصلاه نو د په جواب کې ورته وي مونږ یو فرض دی دا خوشخبری دی هغه خلکو د پاره څوک چې دې طرف ترازی او پابندی کوي. کله چې دوی حي علی الفلاح بیا आवाज راغی چې څوک په مونږ باندې همیشګي اختیار کی هغه خپل مراد ته ورسېدو او هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تابعداري وکړه. پس چې کله دوی الله اکبر لا اله الا الله بیا आवाज وشو چې تا په اخلاص سره اذان وکړو تا اخلاص حاصل کړلو او دې په سبب سره به الله دې ستا په جسم باندې دوزخ حرام وګرځوي. صحابي رسول فرمایي کله چې ما आवाज وکړلو اذان وکړلو نو بیا زه الته ولاړم او ما وی اے خوبصورت انداز کې ما ته جواب راکون کې ته څوک ته پیرائے فرشتے انسان رجال الغیب نے تو څوک په ما باندې ښکارا شه. نو صحابي رسول فرمای پس چې دا قتل میں ما دا ورته وی چې زه دې الله بندا پزمکه باندې د رسول الله او د حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ سفیر یم. وای پدې کې لغرنا یو خیستا سپین مخوال او سپینه ګیرهوال یو بوډا سړی بزرگ ښکارا شو چې هغه باندې د اون کپڑے صادر خورو او هغه ماته وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تما سره چې څومره حاضرین موجودو هغه وی وعلیکم السلام. بیا چې جواب ورکړلو نو حضرت ندلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل الله دې پتا سو باندې رحم وکي تاسو څوک نو د په جواب کې ورته وې ز زریب بن سرملا یما د الله نبی حضرت عیسی علیہ السلام ما ته په دې غره کې پاته کې دا حکم کړای دی چې زبا تر اغ وخت پورې په دې غره کې یما چې تر سو پورې عیسی علیہ السلام ما ته فرمایل چې ما دوباره تشریف نوی راوړی. نو حضرت عیسی علیہ السلام ما دې پاره د ژوندي اوسېدلو دعا وکړله. نو زه ژوندی یم او زه د حضرت عیسی علیہ السلام انتظار کوم چې الله قدردان نبی حضرت عیسی علیہ السلام با کله راځي. ما خوږو اسلامی رونو تاسو واوریدل چې مخکینو کتابونو کې هم د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم شان اقدس موجود
او مخکینی امتو خلق ته هم د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم شان پتا